الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. محترم مسلمانانو، دا کم ملګری چې رستو ناستی نو بس مختصر ختم بکیږي. د یې خدمت کې درخواست دا دی چې د مخکې کټونو ته لږ لږ رانږدې شي. دا به د طلب یو شکل وي او دا مجلس ډېر بابرکته دی. نو موږ او تاسو ته به د هغې برکتونه الله نصیب کړي او چې کوم ضروري مسایلو د وخت په مناسبت سره هغه د دې علاقې او تاسو د دې جامع مسجد خطیب په خپل انداز کې مفصل او مدلل بیان کو. دا غي نرستو د نور بیان او د مسلو صدا سے خاص ضرورت نشتا. محترمو، دې کې د قران کریم ختم دی. دلته زمونږ دی بچي چې د قران اختتام تر رسول د دې چې افتتاح وا، نو هغه منظرم ماته مخې ته دی. ځکه کله چې یو تن یو بچي هغه علم حاصل کی او هغه بیا تعلیمی میدان او تدریسی میدان کې قدم ږدینو دا ډېر مشکلی. او الحمدللہ ثم الحمدللہ زمون کې سونا مرګری دي داغي چې کم د قران د تفسیر نهج دی دا ډېر ناشنا دی. بعض خلکو ته مخې ته قران پروتي او وګونه او کیسې کتاري بیانې او دغه ته بیا سیرت النبی طرز نوم ورکړي. مخې ته قران بیانې کیسې مونږ ته چې کله استادان دا قران بیانې کنا نو مونږ ته استادان وایي د تفسیر څو قسمونه دي. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث، باقوال الصحابه، باقوال التابعین. بیا مونږ ته دا وایي چې تفسیر کې با برای تفسیر دا نوی. دا خو زما خو خلا دا سید منظور نه راواله زرا غلی نخ بجې ما ته ویل شل منډواله دا غن زیاتې دا ظلم دی. دا درخواست ما ته منظور نه کما لږ منټه خبره وکړه لکه زرا غلی نخ بجې ما دا اوس په باندې یو لږ بجې دی او مال چیټ را کوي. دا کوم انصاف دی؟ کله خبره ده انصافي. اگر چې زما خپل د دادی ز مجلس ته خلکو ته ګورم لکه مولوی دې لیکي ډوړې ته یا ته نو ډوړې ته ونی راغلی او قرآن سنت او ایدو ته د بچي ختم دی او تاسو ته پته شته د دې ختم دین چې ما ناغسته وکنه نن هغه سړی مونږ سره موجود نه دی. نو ما ته دین کې هغه ګرځي. نو رحمان صاحب
الله دې مغفرت نصیب کړي او دا هغه تذکره به ځکه کیږي چې دا د هغه بچي قرآن په ترجمه تفسیر پڑھاو کړی دی یاره تذکره به نه کیږي دعاګانې به ورته نه کیږي د هغه بچي قرآن په ترجمه او په تفسیر او به دلته خواري او محنت کړی دی هغه تذکره به ضرور کیږي او دړه د اخلاص به وتا دعاګانې کوو خو ما ته داسې نه وي چې په پلان کې راز بختمې تاسو برازه وی جی زه او زما بچي زمونږ د دې بچي نوم یې واغستو دا دلته چې باجي ده وی زه او دا پلان کې په نوم یې دا هغې تذکره وکړه وی مونږ دواړه به راځو نو مونږ له بیا ته ټیم په خپله ډیرې کې وګورې چې په کومه رستا اوزګار یې که نه نو مونږ ته به ختم تا غرض را کوې او ښه په دوم دام به وي تا پسې راځو نن مونږ سره هغه دې مجلس کې نشته دارنګه زمونږ ورور علمګل بای محترمو دغه د دنیا زندگی دا او دغه انساني عمر دی هغه خوش قسمت او یې پرېدونه غټ ختم کړه دی یاد شو عمر سے برتراو ختمونه گئی تیر شوی کال عمر سے د مفتی سے درس تدلو کړه نو نور رحمان سے به دې پخپله بوزم دا نن دور کې پلاران نه گئی پخپله ګاډي کې کېنولو زموږ سره نور مرګریم ورسره و او دا پته نه وه چې څه کال دې زه درس ته بوزم چې آینده بیا د رجب درس راځي نو عمر به زما نه بغیر بیا ځي هغې وایي چې دا مې رب سره واده ده چې دې به زه دې خواوشا علاقو ته چې اول کې دي زه ترې بوزم نو هغه درسونه هغې کې چې عمر صاحب کې الله کوم تبدیلي کوم انقلاب کوم د کوپری او د طاغوتي نظام نه نفرت الله د دې زړه کې کوم جرأت او بهادری پیدا کا د دې دا ټول ثوابونه به ځکه چې سبب هغه بوتلم دلته نور رحمان صاحب چونکې داغه د بچې ختم دی داغه تذکره چې پکې نو مزه به نه کوي مونږ هغه نه یېرو دا بې وفا خلکو د خود غرض خلکو کار دی چې غرض مې وکړو بس کیسه ختمه زه به هم سار راغلی یم لږ منټه بیان به مې کړو یقینو کې نن زموږ یو دونه نږدې رشته دار او دوست او شاګرد د هغه واده دی زه ورته نه شم تللی ځکه دلته زموږ دې بچې ختمونه جوړ کړي عمر صاحب دي ختمونه جوړ کړي نو ما هغه واده پرېښودی دی د هغې نه علاوه د بل یو شاګرد د زوی واده دی ویډیو زیري به کوې دعا به کوې دارنګې 2 ځایه نور پروګرامونه وایي چې هسې به دعا ته راشئ خو محترمو الله اکبر کبیره قاری عمر سے مونږه دلته مردان کې او مدرسې ته دور ته لګلو او متمم سے براته بیا څه موده بعد خبره کوله وی ما دا دې څوک نه ولیدلي وی په 2 مدرې مرض باندې موټر کې سار یو تن راغی او بلا پراټې او چې الوا وسرو وی غوی د عمر پلار دی عمر ته چې پراټې مدرسې ته وروړیا مونږ خو چې زوی مدرسې ته ولیږو بیا خبر نه لرو نو محترمو الحمدلله الله دې ورته جنت فردوس نصیب کړي ما دې وی چې څه کال به بچې فارغېږي که نه نو یو پروګرام چې هلته مدرسه کې وشي نو مونږ به دلته یو غټ پروګرام کوو وي دا مې اراده ده دې ماشومې ماماګان به هم راځي نو چې مونږ به دلته په روغانو باندې کې په دې خپل مسجد د دې خپلې بچې یو غټه اجتماع جوړو دا د هغې یو نیکې ارادې وې محترمو نن نشته وی ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو یو ځای کې زه ناست یم خلک زما تذکره وکړي د دې نه غوره دا ده چې ته نه یو ستاسو ښه تذکره وکړي نو محترمو مسلمانانو دا باقي چې ټول امحات دي دا خو د مولانا صاحب چې ماله چیټ راکړ دا ما ته احساس وم او زه خبره اوږدوم نه الحمدلله ثم الحمدلله د استادانو دعاګانې دي دا ځای ته تللی ما چې ما نه مخکې مقررینو خلکو ته دا دماغ په کودالۍ کنیز کې 2 غنټې بیان کړی دی او زه مهمان خصوصي کړی ما او بیا ما ته آخر کې 15 منټه پاتې دي نو ما په 3 منټه کې خپله خبره راغونډه کړې ده په 3 منټه کې
او د اخیری سورتونه مې هم وسره په دې 3 منټه کې ویلي دي او ته مې د ټول قران خلاصه په 3 منټه کې وسره بیان کړی دا لکه خبره هغه ده چې لکه وشي او د خلکو ذهن تمرکز شي بس یو تشکیل پکې زمونږ وشي اوس زمونږ شروع کو د سورۃ الاخلاص تفسیر او ختميږي نه خو محترمو چې یو مختصر یو څو خبرې خو د پروګرام شیډول باقی څنګه ترتیب وي زړه اخیری صورتونه ویم بیا بدلته نه دا مرګري د زنانو ته چې کوم لوډ سپیکر لګېدل هغه به بند نو بیا به الته زنانا د ناظری ختمونه وشي چې الته د ناظری ختمونه وشي نو دلته نه بیا نمونه غوښتي کیږي د جنکو د سرپرستانو نو دغه تباجیګانی اغي ته پټي پسري انعام باور کوي او داغي نه بعد بیا دعا کیږي پدې به ان شاء الله لسپینزل منټه لګي پدې خو بتنګ نه کړه یو ځکه مولوی سے تقریر وکړو تقریر ډیر وګت کو نو بعض وخت د وګت تقریر او بعض وخت د وګت تقریر نه کله کله پدې مونږ پوېږو نه مولوی سے وګت تقریر وکړو د خلکو د دماغ سم پغاخه واړو نو اخر کې چې ختم وشو نو بعض کسانی ویږي ختم مبارک شه ختم یو باباو هغه ته چې د میچاز زور ور کړو ډیر په تکلیف سره ناستو دا غوې نوې دا بیان بس کېده مبارک شه محترمو دا د رب لوی احسان دی روغانو باندې پای کې د تفسیر ختم نارینو ترجمه ختمونه او په دلته علماو جمعات کې کړي دي خو زما په خیال په دې باندې کې با زنانو د ترجمه ختم چاته نه کړی دا وتاو ست په دې علماء علم کې نشته دا د جانګول چې په خاندان کې دا ایت اعزاز حاصل نشو یارا نو جانګول چې تر سره علماء د ګیرې نه وجه نه لګي د تربوروارې نه وجه نه به مینه لګي نو هغه مې دې نه لګي خدا اعزاز حاصل شو کنه روغانو باندې کې هلو یې خبره ده محترمو چې په زنانو کې لومبنه د تفسیر ختم په خیسه انداز کې چې یو پیرانا یو ماشوم چې د سپینزل لسپیری د استادانو نه قرآن د کړی هغه تفسیر علی نهج النبوی تفسیر القرآن بالقرآن پیژني محترمو دا قرآن چې ختم شوی کنه د دې ټول قرآن کریم خلاصه درې خبرې دي بس څو خبرې دي دا به یادو او د عمل نیت به ورته کوو تقریرونه نور محترمو لږ عمل طرف ته به قدم وچتو عملی قدم فهمو ده ان شاء الله نو زمونږ استاد ذهن کې به د ټول قرآن خلاصه کینی او چې مونږ یې اړیکې راوړو چې دا په ټول قرآن عمل شو د قرآن کریم نه جوړ درې خبرې دي وای شاباش دې نور مرګرو ولې ته روزه دا خبرونه کوي ځکه اوسه پوری تاسو ټول خاموش ناس وې کنه نو لګ لګ په سر مو مدارو دی نو دا تاسو چې خلق ولاوي دماغ بوج به تاسو لګ کم شي د ټول قران کریم خلاصہ نچوړ هغه کوچو دا درې خبرې دي څو خبرې دي درې یو خبره د الله رب العزت حق ادا کول دویم د پیغمبر حق ادا کول دریم د مخلوق حق ادا کولا او شابه ایک زمیندار دی او دکاندار دی که ځوان دی که بابا دی د ټول قران خلاصه او ته یاد شو لوی خبره نه یاره ټول قران نه جوړ سړي څو خبرې درې خبرې اول چا ته یاد شو دا خبره لازم چې چا ته دا خبره یاد شو نمبر 1 د الله حق ادا کول نو دویم د پیغمبر حق ادا کول دریم د مخلوق دا ټول قران نه جوړ شو اے محترم د الله حق سدي الله رب العزت فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خدا انسانانو پیریان د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی دا خلق بزما بندګۍ کوي یو حق شو د الله بندگی کا ولا عبادت د الله کا ولا سجده الله لکول رکوع الله لکول نظر نیاز د الله په نوم باندې ورکول راټی دل یوازې الله تا
را مدد چچغي وخل یوازې الله تا او الله فرمایي اے زما بندګانو ادعوني استجب لكم اے زما بندګانو ما نه غواړئ چې تاسو تاسو مسله دا رسو کوي ما نه غواړئ او بیا الله په غوښتلو باندې ګوره خوشحالي او بیا په دې وختونو کې خاص وختونه دي یو د جمعې مبارک ورځ دا نبی علیہ السلام فرمایي د سحر د بانګ نه راوالي تر د ماښام د بانګ پورې په دې ورځ کې یو وخت داسې دی که نه چې دغه وخت کې الله د هر چا سوال قبلوي خو د دغه وخت تعین نه دی شوی دې کې اشاره شوه چې د جمعې په ورځ باندې قدم په قدم الله له متوجه اے محترمو په دې ورځ او شپه کې یو ټایم داسې دی چې پایي کې الله رب العزت په خپل اعلان کوي اے زما بندګانو تاسو تک ته مسلې نو راته وایي څوک اعلان کوي الله اعلان کوي چې دا د اذان نه مخکې ټیم دی د سهار د تهجد وخت دی اخیری حصہ د شپې ده د بادشاہانو بادشاہ ویو اے زما بندگانو که تاسو ته مسلې نو را لوایې اته په ایمان وایي که دلته یو وزیر ایم ان ای ایم پی ای راځي او موږ ته اعلان وکړو چې ایماندارو چیرمن او وزیر راځي کنه که د چا څه مسلې نو ولي کې په کاغذ زموږ یو مسله نه کنه کنه ایبا وای کورتا دا کوڅه په خول غواړي دې کې دا لختي کچري نو دا په خول غواړي نو دلته ټرانسفارمر مسله دا بلا مسلې کړي بیا ټول منډه وکړو الګا اسی وته مسلې جوړو ښا چې بې دا مسله دا نو دا مسله دا نو چې کله د بادشاہانو بادشاہ وایو چې اے زما بندګانو تاسو ته مسله دا که د رزق کمی مو دی که ګناهونه د نډیر زیات شوي نو ما ته ووایې چې مسائل مو حل کما او موږ په ځان بلستن راواچو چې تا ته موجت نشته ربه والله به رانه خفه کېږي د الله حق ادا کول دا د قرآن یو خبره شوه دویم د نبی علیہ السلام حق ادا کول د نبی علیہ السلام حق به ادا کیږي د پیغمبر په تابعدارۍ سره د پیغمبر حق په ادا کیږي د پیغمبر خبره منلو د پیغمبر خبره کنه منو دا به موږ ډیر بے وفا یو د پیغمبر سره عمر سے بی باندې په دې خاندان باندې زمونږ په دې رونو باندې دا غټ غم راغلیو او محترمو د دې کوشش داو پیغام کې ممانا عبد بای بار تفصیلی خلاف شریعت کار را نه ونشي محمد علی جی ته وای ټول مرحل کو دوایو د پیغمبر طریقو کې کامیابی دا غیرو کې ناکامی دا چې تمون نه پدې کې د غیرو طریقه راځي نشي الله اکبر کبیره اے محترمو ډیر خلکی په دې ګرمه کې پزان نه پويږي چې بیا دا دو مړی ولا پراتی څوک ته وي دو میخیو درې میخیو دا خو د خادو کارونه محترمو اسو چې خفینو دا خو خوراک لته نه کیږي دی الحمدلله ثم الحمدلله هغه چې زونه نکو د خپل جنازو د غمونو نه خادي جوړه نکا سبازي د خوراک کاک هغه عادي خلک فقیر او دلی خلک د بعض خلکو دا عادتي پردو غمونو په دین ګرځي ښا اب تاسو زمانہ خپل پیژنې دا خپل پارټي ار یو کلی کې دې چې په غم باندې خپه نه یو دې صحیح کې چې کم ځای کې غوخه جوړه او کم ځای کې نه دا جوړه اب یو بل سره لګیای الګ پلان کې چې ویلې غم شوي دي ویلې دانه شیان ورکې چولې دي ښا شریعت خلاف کی محترمو دانه شیان په خاده کې اجوا خاده کې پخوا ولیمه کوا خو سنت طریقې سره نوم نشان د پارنا بیا محترمو سنت طریقه په غمونو کې دین لوم به ما خام النن بخور راضی او خبر راضی روار برازی رومبه جمع متدیق بروړي د چمګاون خزي براغونديږي بعد چمګاون کې ما د دې مړو د جمعو شوقياني خزيه وې ما خامې تشتور لړوي به نوالړ د مړي روح راغلی و او اتی چکروالو بینوا لاړو بینوا ته د مړي ترکار نه یو د دې د خپل ګیری شریفې ترکاری ښا
دلته چې میو نشوي کنه شوي الحمدلله ثم الحمدلله حافظ مولانا عمر سے دا آئنده زمونږ د دې علاقې بهترین عالم دی د مفتی صاحب په درسونو کې شریک شو کني ډیر خلک په ډیرو مدرسو ډیرو ځایونو کې شریک شي خو هلته نه ولدا سبق زده نشي ښه بلکې د هغه مدرسې استادان سره د پټکي په کټ ته سر تخدي او دانه نوړی اخلي هلکه ته غم ته راغلی دعا ته راغلی خو الحمدلله ثم الحمدلله که عمر صاحب دیو که سرحان صاحب دیو محمد علي صاحب دیو دارنګې نور په دې خاندان چې غم راغلی دا اوس دا پروګرام چې دی که نه دا یو سنت طریقه ده ډېرو خلکو کله غمونه راشي نو هغوی وایي محترمو داسې د قرآن ختم دی یاره دې ختم ته به جامه جوړول غواړي خوشحالي به کول غواړي نو غم را باندې راغلی نو لا تلويختي هم نه شوي لا دا غسل غوبم نه دی وچی شوي د کمرې نه او لا کالم نه دی شوي او مونږ به جانب دا یاد ساتي دا کارم خلاف سنت تخا د درې ورځو نه سیوا څوک مناول نشتا هغه ډکو خپي هغه به ډېر عمر خپي ټول عمر به خپي هغه غم مناوي د درې ورځو نه سیوا نو لس ورځې او څلور میاشتې د چا چې خاون وفات شي نو هغه غم کوي شریعت خبره ده دغه د فرقو د پاټو د دې ذکر راشه د قرآن او سنت زموږ د ټولو مسلمانانو دی نو محترمو د قرآن کریم دویمه خبره د پیغمبر حق ادا کوله د پیغمبر په تابعدارۍ سره نو خپل غمونو کې به دا رسمونه رواجونه نه کوو دا خو را سره کلکه واده وکړې خوښه مو ده د چا خوښه ده چې د جمعه ده د څلوېښتي ده د کلیزه ده د قبر پخول دي او دا به ځان کې پخپله راولو او خلق خو دې لګیایي مړه په ایمان یې دا خلکو چې ته یو باچا د دنیا ماف کړی یو وزیر یې ماف کړی یو وزیر اعظم یې ماف کړی دی که ښه وزیر اعظم راشي هغه هم چا نه دی ماف کړی او بد خو آلرډي بدي محترمو نو او که ته وایې چې زه پکې ښه روجي پخوم چې خلک یو ډېر مالدار ترین سړی و هغه خیرات کړو خیرات سره دا ترتیب کړو کنه چې کس بار مقرر کړو چې تلګ معلومات کو چې خلک نصیبت کوي او کنه او نن زمونږ ورې زیات تر خیراتونو د دې چې خلک را پسې خبرې ونکړي سړی بار کې نولې و او خو علالې کړې وي بند شپږ میخې علالې کړې وي او د روجونه په خوخه سیوا و نو دې خوا چې څوک وته کسانو پټ وګي خو دی خو به ته سړی ډوډۍ مو غواړه 500 روپۍ مې ورکړي هغه یې وایي مړه مونږ ته خو پکې ته شډو کې راغلی هغه یې وایي ته چې پیمړه پکې راغلی مړه دا څنګه خیرات و دې پنځه مې خیلارې کړې وي نورې غوښې ځان له کور کې پرجونو کې سنبال کړي هغه بل وایي دونه مالدار سړی و 500 روپۍ ورسره ورکولې که 100 روپۍ ورکړې شپېتلې به اوسه د خلکو خو نه خو خلاصېدل نشته محترمو خو شریعت ته بس کته پکار دي محترمو د خلکو ته کته نه دي پکار بش ارزه کې تاسو کوي دي کې زموږ د شریعت کوم هدایت راکړي دا ارچا نه تاسو کوي نو کار به اساني کې محترمو دوی محترمو خبرې یادېږي ورو کنه تاسو ته یادېږي زه خبره راغونډوم درېمه خبره محترمو د قرآن کریم په خلاصه کې د مخلوق حق ادا کول د په خدمت سره زموږ تبلیغ والا مرګري وي په خدمت سره الله ملوي دا صحیح خبره ده خدمت دا خپل شعار ګرځولو زنانه د خدمت کوي کنګور دا د خواغ خدمت دی کوي د خر خدمت دی کوي د بیزار دی پاکي لباس دی پاکي لباس دی ولې سری کوي خدمت سره ډیر کار کیږي محترمو دارنګي پکور کې کشران د مشرانو خدمت دی کوي اولاد دی د والدینو خدمت دی کوي تا په خاندان کې پچمګاون کې یتیمانان دي هغه ځان ته رانږدې کوا په سر ورته لاس ګدا یو روایت کې راځي چې د یتیم په سر باندې لاس کې خودا د لاس د لاندې چې څونه وختراله هغه عمر نه کې د تلیکلی شي یو حدیث کې راځي هغه کور
ډیر بهترین او غوره کور دی هغه خاندان ډیر غوره خاندان دی چې پای کې یتیم دی او داغه خیال ساتل کیږي هغه بدترین خاندان بدترین کور دی چې پای کې یتیمی او هغه تبدکتی شي د یتیم بارے یو خبره اوره محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلم تللی صحابه کرام وترتلی دي تشکیل شوی دی واپسې کې را روان دي ډیر مسلمانان شهیدان شوی دي ښا بیا سورہ دی پس چې دی راتلو دلته مدینه منوره کې خلک خبر شو چې مجاهدین را روان دي صحابه پیغمبر سره را روان دي کتا تو خیال کړی زموږ د بچی چې موږ دوره دي یو چې د روزي ته لاړ شو چې تمرګری چې لې ته لاړ شي حج عمره ته لاړ شي دا خپل بال بچ یار دوست مخه ته روزي کنه روزي ماشومان خوشحالي کې الا ابو برازي یا باجان برازي دا جګل برازي سیروزی نه برازي خوشحالي کړه یا اے محترمو دغه سکه که د دنیایي لین د پار بار یو سور تلل شو اسلام آباد تلل شو یا پېښور تلل شو رز دو درې تیر کو واپس راځو ماشومان راوتی کنه یو ماشوم راوتی دی هغه ګوري مجاهدین چې راورسېد سکتان ورمنډ کی نو پلاری والی نو غي کی اوچت کی اوګي کی بل ماشوم بل خپل پلار تا ورمنډ کی بل خپل پلار تا ورمنډ کی هغه نور ماشومان خپل پلارانو مونږ یو ماشوم پکې لري محترم هغه ګوري یو خوا بل خوا دا پلار پکې را لري هغه پلار را لري بیا دې خوا منډي ویا نو بیا دې خوا منډي ویا پلار نشتا اخر کې پیغمبر تراوي اے الله حبیبه زما پلار اے نبی زما پلار څه شو زما پلار څه شو پیغمبر وی چې جواب ورکړم څه وته وی پیغمبر دې اورو کې ماشوم نور ماشومان خپل پلارانو سره لاړو اے محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ماشوم په غیږ کې راوغستا وته وی اے بچیا اما ترضوا ان یکون رسول الله اباکا وعائشه امک اے بچیت بدین نه خوشاله چې زبستا پلاری ما عائشه بستا موریا یتیم پیغمبر په خپل واغستو وې تب زما بچی عائشه ودی موري د مخلوق خدمت کول د ټول قرآنی کریم خلاصہ درې خبرې د الله حق ادا کول په عبادت د الله سره د پیغمبر حق ادا کول د پیغمبر په منلو سره د مخلوق حق ادا کول په خدمت سره دا وای شابه بیا ترجمه کوم کی کم محترمو د قرآن خلاصہ درې خبرې نمبر 1 پتی روای نمبر 2 نمبر 3 الله دې موږ د عمل کولو توفیق نه دا ټول قرآن خلاصہ وا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد هو اے نبی علیہ السلام شاندار الله دې یکیو الله سره څوک شریک نشتا الله الصمد الله چاته محتاج نه دی لم یلد ولم یولد نتی څوک پیدا دي نه چانه پیدا دي ولم یکن له کفوا احد او د الله هیڅ برابر نشتا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا دو سورتونه معوذتین دي اے محترمو په نبی علیہ السلام جادو شوی و پیغمبر ته پته نه و چې په ما جادو شوی دی پیغمبر سونه لوی شان دی کنه د نبی علیہ السلام شان تا د اچا شان نرسیږي هغه پیغمبر علیہ السلام اے زنانو خويند میندو دا خبر ووره د نبی علیہ السلام مقام او شان تا د چا شان او مقام رسیږي نه ځکه یو شاعر ویو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توي قصه مختصره وی الله په دویم نمبر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام حسن لا مثال د نبی علیہ السلام سیرت لا مثال صورت لا مثال سخا لا مثال د نبی علیہ السلام نشست و برخاست کړه اوړه
تلل راتله جمعات تتله د جمعات نه واپسی کور تتله د کور نه واپسی کور کې د بیبیانو سره رویه د دشمن سره رویه د دعوت او تبلیغ مهنت کې تله جهاد او قتال تتله د شپې عبادتونه تهجدونه د نبی علیہ السلام اخلاق د نبی علیہ السلام بهر اخلاق کور کې دن اخلاق جمعات کې رویه د مقتدیانو لحاظ ساتو د نبی علیہ السلام د ماشومانو سره رویه هغه سره غب شپ مزه کله کور کې بیبیانو سره غب شپ خندا نبی علیہ السلام کور کې بیبیانو سره غب شپ هم لګولو ها څه کوله فایزان ته پښتانه وی دا خبره په ډیره بدل خزه بیبي سره دي چې کور ته ځي کنه نو بس دی وی ګوره خوښه وړو ازماری راغی ښا بلډ پریشر خای دی ګوره خواته ته مرزه نو دا څه خاوند دی کدا بد میړه دی دا سری هغه بد میړه دی نه چې تر ازي کور ته کنه نو کتا ته بار ډیر تکلیف او سختې پریشانې لګ دا تندې کو لوکا پروم تندې کور تر ادن نشه اټول سره السلام علیکم کا خیر خبر والا او کنه تو راغلی ټول اخوا په ګډونو نه وځي ښا سیب راغلی غږ مکه ویجی سیب راغلی لا بلډ پریشر خای شوی د دې आवाज کور کې بلډ پریشر خای کیږي چې د چا وخت دی روزي او بلډ پریشر دی خای شي چې څوک ولګا بد کی ډوړه غاغونه وشماري ښا د کور کې بیبي د غریبا اټول نزل انتظار کوي اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام پاغ باندې جادو شوی و سونلوی مقام دغه هر څه مثالی دي خو زمون خو پیغمبر ته پته نه و چې په ما جادو شوی دی که پته وته وا چې پیغمبر ته پته نه و نن تاسو یو سړی کمیس پلیشتو کوي او تاسو وستا په کور جادو دی اول پلان کیږي چې سړی راوته او کوډه منتري معلومي ډېری زنانه خويندې مين دي په دې غلط یقین او غلط طریقې سره د ایمان نه خارج شي ګوره ښا بعض خلکو دا نه ښکاري دا ډېر لوی مهنت دی شاه ولی الله رحمت الله علیه لومبنه ترجمه لیکلې و هغه په فارسی ژبه کې و بیا وروسته شیخ الهند رحمت الله علیه او د شاجی رحمت الله علیه خاندان هغه ترجمه اردو تم را منتقل کا اے محترم مسلمانانو خو زمون شیخ القرآن رحمت الله علیه بیا پښتون قوم ته د عقیده او د قرآن د درسونه په خالص پښتو کې خودل ښه دینه خدا خلک نو خبر ان دې خلکو چې تاسو اوسم د دې بیانونه اورئ چې ته بیان کې مې دا کوډ منتر او د زنانه او د غلط رسمونه رواجونه په دې وفات شوي په خاندان چې کم کور کې مړ شوی دی په غم راغلی دی او د دې خوا جمعې او دریم او څلوېښتي او حلالې او دارت به اوسم نه کې تاسو بناورئ خولې ته دې تالې لګېدلي ولې هلته خپله د خوراک عددي نو بیا کله کله ور باندې که نعمان حافظ صاحب د انګار کلام وایي که نه چې د معاشره کې داسې حالو ښځې درګاهونو کې پرتې وي هلته طوافونه کولو هلته چا په خپل خاون باندې کوډې منترې کولې او چا په خپله خواغې کولې او چا څه کول چا دا د سرخوکې دی او د پو دردونه دي او د جوړونو دردونه دي دې له درګاهونو کې روانې وي دا حافظ صاحب بهترین انداز کې دا کلام پیش کو چې بیا مولوی صاحب دا غي وضاحت وکړه دا مونږ ته پته نه زمونږ دې سره څه کار نه چې د خلکو اصلاح وشي اے محترمو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پاغي باندې جادو شوی و پیغمبر ته پته نه و نو چې نن یو سړی ما ته پته لګي دا د پیغمبر نوجت غني او کنه نو دې ختم نبوت منی نه منی دې اخیری پیغمبر منی نه منی دا مسلمان نه کې مغاړه شو یارا نو دې سره بیا نکام ماتيږي ښا دا وړي خبرې نه بعضې خو پوهې سړی راشي یاره دا وګوره مسلمانان کافر کوي نه دا مسلمان دې کفر ته وردن نه شوي هغه را مسلمان او دوباره د هندو مسلمانو دونه کمال نه دی چې مسلمان په کفر او شرک اخته دی هغه اسلام ته راوسته دا ډېر ګران کار دی دا سورتونه الله نازل کړه قل اعوذ برب الفلق هو اے نبی علیہ السلام پناه غواړم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغې نه چې پیدا کړي دی الله او د شر د تیارې نه کله چې راخوره شي ومن شر النفاثات فی العقد ما ته مولوي صاحب 30 منټ راکړي 2 منټه مې پسې واشو
ومن شر النفاثات في العقد د شر د پکونکو نا په غټو کې تارونو لغټه ورکیږي وي دا بندې وړو ته دا بندونه چولم ناروا دا د مشرکانو کارو دا د جادوګرو منتریانو کارو بعض خلک غاړې ته به تار چولی دار ته چاته بتړلې ده خو خلک تعلیم ابدا کلی ګیرا په دې ایمان یقین جوړي څوک ورته دا وای نه چې دا کار مکوا ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس هو اے نبی علیہ السلام پناه واړم پرب د خلقو بادشاہ د خلقو واقدار د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکی پټیدونکي نام هغه چې وسوسې چې په سینو د خلقو کې من الجنه والناس د پیرانو انسانانو نه یم بسم الله الرحمن الرحیم قران ختم شو بیا مو شروع کو چې په نوم د الله شروع کو بیا د قران چې عام مهربانه والده او خاص مهربانه والده دلته زمون دی بچي د قران کریم درس کو عوام زنانه ہوتا هغه تفسیر اختتام ته رسولو بیا بازي بچي اغي ور سره قران دغه په ترجمه اغیم ختمونه کړی وو او چا په ناظره باندې کړو د ترجمه والا ختمونه وشو دیتا زمون دی بچي ته چې اوس دا معلمه ده او غټ کتابونه پڑھاوي د موقوفه کتابونه پڑھاوي دا ګوره د خاندان د علاقې لپاره لوی اعزاز دې ډیر زیات خوشاله شم تیر شوی کال محمد علي جی سے بوتلی ما وې دما بچي التنا الحمدلله علم کړی تفسیر پڑھاو مونږه ټول کال خوشاله چې رب شکر دې چې چا یو څه کې ذکرې هغه نور خلکو تخی اے محترم استاد د باندې 25-30 واړو مدرسې ترازی وګوره دا 25-30 پدې کې نه دي کې نورم ډیر زیات دي نو تاسو نه مطالبه ده چې موږ ته یو بچي او یو بچي پالکانو کې هم د مدرسې د پار راکوي په هم ان شاء الله چا خوخره دا نه چې یو بچي مې ورکړې د مدرسې ته نور بچیم دا به کامیاب شي محترمو دا سونه نن لوی عزت چې د خاندان ته کلی ته دا خو د قران کریم د وجنه د زنانو خدمت کې درخواست ده چې دغه ته تاسو د ناظرې ختم شروع کې او چې ختم وکې نو بیا ماشوم راولېږي بیا بدل دې نمونه غوښتي کیږي دا وړو چادر پوشي به کیږي او بیا به دعا کیږي دلته چې کوم زموږ ساوند سیستم والا مرګري دی د خدمت کې درخواست ده چې زنانو طرف ته ساوند بند او د نارینو طرف ته اوس یو دوه پټه خبرې کوم وختي باندې کړو اوس ما یې وختي باندې کړو محترمو الحمدلله ثم الحمدلله ختم وشو اوس چې دعا نشي دعا نه مخکې خو نشي تللی کار کتلی شي او کزه نوم بل چاسو ګم ملنګان خلک یار محترم مسلمانانو مونږ کې یو دوه ګناهونه دي ګناهونه راکې دي دا دوه داسې ګناهونه دي چې دې ته مونږ ګناه نه وایو او ګناه ته ګناه نه وایل دا بیا ډېر غټ جرم دی نور ګناهونه ډېر چې مونږ ګناه نه وایو خو دا دوه د مجلس کې بیانوم تر دا زنانو د ختم د ناظرې پورې هغه دوه ګناهونه کوم دي محترم څنګه چې موږ فرض دي که څوک موږ نه کوي موږ له ګناه وایو کنه زکات فرض دی کنه چې زکات څوک نه ورکوي موږ دا سړی ګناهګار دی کنه دی حجم فرض دی څنګه ډیر مالدار ترین خلق شتا محترمو او اغي حج تنزي وی بس عمره به وکړو په عمرې ځان خلاص کی په عمره باندې د غاړه نه خلاصيږي ها یو روایت کې راځي وی د الله د سره د سکار نشته چې حج په فرض او حج یو نه کدی يهودي مرداري یو کنه نصراني مرداري صحو عيب دي ډیر مالدار ترين خلک وزیران دیو کروڑها روپے جربونه ور سره دي علامه کاسانی البدایع والصنایع کې ذکر کړي چې کوم ازمکه د ضرورت نه سیوا ده کنه دی باندې هم زکات په فرض کیږي ګوره ښا نو چې څوک حج نه کوي محترمو نو دام مجرم ګناهګار دی موږ ته وایو خو محترمو څنګه چې د موږ بارکه الله وی اقیموا الصلاه واتوا الزکات زکات بارکه د حج بارکه واتموا الحج دارنګ الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانونه د بل بچ مولور اوساته دا پرشو کومه خبره پرشوا
خپل بال بچ د اوره ساتل. څوک خپل بال بچ د اوره ساتل دا فرض شو. او چې څوک فرض نه ادا کوي نو مجرم دی که نه دی، ګناه ده که نه ده. اوس په ما او تا کې کم یو تن دا ویلي چې ما خپل فرض ادا زه فرض ادا کوم، د بچو تربیت کوم، د بچو د مونځ او د خیر ساتم چې تا مونځ کړی که نه، تا سره موبایل کې خو غلط چیزونه نشته، کمپیوټر کې خو سره غلط چیزونه نشته. او مونږ خو ځکه دا بچي کله کله مونږ په خپل لاس تباه کړو، ورکوټې بچي دی هغوی سبق نه وی ماله بل اخسته موبایل علی، نو بیا هغه په موبایل کې چې څه کوي نو بیا هغه کوي. نو محترمو دې جرم ته به جرم وایو. اوس پورې ما او تا د خپل بال بچو د جهنم نه د بچو ټیک د دلته مو د دنیا د ګرمۍ نه د بچو دپاره د چت جوړ کړی، سیلینګ مو کړی، دارنګې چپس او نور سهولیات مو ورته فراهم کړي دي، خو د قبر د عذاب نه د جهنم د اور نه د هغې د بچ کولو کوشش مو نه دی کړی. نو دې ګناه ته به ګناه ووایو، پای به توبه او استغفار او آینده به د خپل بال بچ تربیت او کور کې تعلیم شروع کې، د فضایلو تعلیم شروع کې. نور دینی کتابونه دي داینا دا بعضې خلکو 10 او 12 14 تعلیم کړي که نه، دا تعلیم یوازې نوکرۍ دپاره وي. ته دونه پوهېږي په پښتو اردو پوهېږي، فضایل اعمال راواله شیخ صاحب ډېر ښکلي انداز کې پکې پیدې لیکلي دي. یو حدیث د هغې پیدا بس دواو که کور کې به برکت وي، تا کور والا کې به د مونځ ماحول جوړ شي، د تلاوت ماحول به جوړ شي. اوسه پورې یو نارینه دا ودرېدېږي چې آو زه روزانه کور کې تپوس کومه چې په کور کې زما ټولو بچو زنانو تلاوت کړی دی، یو تن هم نشي ودرېدی. یو ګناه دا شوه. دویم محترمو، دویمه ګناه دا ده محترمو، مونږ او تاسو کې د 99% نه 99 پوینټ را دی خوا دونه مسلمانان شته چې یو بله ګناه کوو. هغه ګناه دا ده چې د الله دا مظلوم کتاب مونږ په معنی مفهوم نه زده کوو. نو دا قرآن کریم په معنی مفهوم باندې زده کوو چې دا نه زده کوو نو دا ګناه ده. نه مو دې زده کړی ګناه مو ورته نه ده ویلې، خوښه مو ده. بیا تاسو روغانو باندې کې الحمدلله الله ښکلی عالم در کړی دی، او دا عالم پیغمبر نه ښه، عالم دی صحابي نه دی، تابعین نه دی، خو د کومې معاشرې چې مونږ پیداوار یو زمونږ د علما دا هم د دې معاشرې پیداوار دی که نه، نو کمی کوتاهي بم په مونږ کې کله به ژبه تیزه لړه شي د هر چا مزاج. نو محترمو مونږ به یو بل سره د کمو کوتاهو برداشت کوو، بس کار به هله کېږي. څه به کوو محترمو؟ یو بل به ورورولۍ کې به هم د رونو یو بل کمی کوتاهي به برداشت کوو. مقتدي او امام به هم د یو بل کمی برداشت کوي. کله کله به داسې کېږي چې په مسجد کې به دې علاقو کې خو الحمدلله زموږ د خلک ډېر قدرمن خلک دی، بعضې علاقو کې د امام او د مقتدي یو بل د ګریوان ته لاس واچوي. ډېر داسې شته. دا د پیغمبر په مصله ولاړ دی، ته به وې دا د نبي وارث دی، د نبي په مصله ولاړ دی، که ده ما ته کنځل وکړه سختې خبرې وکړې، مړه د الله د رضا لپاره زما استاد دی یاره، ما ته به الله په دې ډېر څه راکړي. داسې به وایو. امام صاحب به وایي که زه امام یم که نه، چې مقتدي نه نو بیا به امام امامتي چا ته کوي؟ چې شاګرد نه چا قرآن ته ناسته نه کړي، قرآن ته نه کښېني تا ته مخامخ، نو بیا دې مدرس په څه شو؟ دی به وایي که زه ملا یم، که زه خطیب یم، د دې عوامو د وجې نه. ای محترم دلته زه اوس دا درس کوم، خو که تاسو نه یې ما به تشې کوټې ته درس کوم، نو زه به یم دا په ما تاسو احسان دی، تاسو ما ته ګوره دا قرآن مخې ته کېښودو، تاسو راته راغونډ شوئ، خپلې زنانه مو راغونډې کړي، نو که چرته تاسو نه زما باره کې د بې ادبي کمې کوتاهي وشي، زه به ویم ربه دا ما ستا د رضا لپاره معاف کړي، په ما د دې قوم ډېر غټ احسان دی، د دې قوم د وجې نه زه ملا یم، زه خطیب یم، زه مدرس یم. دا خبره زه اکثره صرف د علماو مجلس کې کوم، خو نن مې دلته الله پاک خولې ته راوسته. د ناظري ختمونه مو شو محترمو. اوس دغلته د چادر پوشۍ دپاره ترتیب شروع کې زه به د ماشومې